بسم الله الرحمن الرحیم 1164 نمبر حدیث تے 1140 نمبر حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا حدیث روایت شوی دی قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل پیغمبر علیہ السلام په وړاندې یو سړي ذکر وشو پیغمبر علیہ السلام په وړاندې د یو سړي ذکر وشو دغه سړي څه چل کولو وی نام لیلتا چې د شپې اوده شي نو اوده وي اوده ټوله شپه اودهی حتی اصبح سحر شي نور روخیجي او دا بندګار سي اودهی نه تهجد نامه والی او نه د سحر د مونځ نامه والی پیغمبر علیہ السلام په مخ کې یو داسې سړي ذکر وشو چې د شپې اوده شي که نه بېغمه اوده نه د تهجد نوم والي د تهجد خو هسې هم نه یا سحر نه کوي خپل مونځ ته پاتې سحر مونځ هم ته پاتې داسې یو سړی دی جي نو غوږ ونیسئ ښه چې حیاناک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داسې سړي په هکله څه فرمایي او داسې کسان نر ښځې خو زموږ کورونو کې نشته که ډېر دي شکر دی وي اوس الحمدلله هر کور ته ډک دی استغفر الله العظیم لا حول ولا قوة الا بالله څه د هغې خپله کمزوري ده او څه چې ما او تا ته د ختم نبوت په وجه کومه ډیوټي حواله شوې دا نه کوو دواړه کاتې شته ښه څه د هغې خپله بېغوري ده او څه موږ مونځګزار چې ځان ته وایو دیندار وایو داعیان ځان ته وایو ډیوټي سمه نه کوو پیغمبر علیہ السلام د داسې کس په باره کې وفرمایل ذاک رجل دا یو داسې سړی دی بال الشیطان فی اذنیه شیطان متیازې کړي دي د په دواړو غوږونو او قال یا په یو روایت کې داسې دي فی اذنه د په غوږ کې شیطان پشي کړي دي والعیاذ بالله متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری شریف کې سوزای ذکر کړی دی امام ترمذی رحمه الله او امام نسائی رحمه الله د دې حدیث تخریج کړی دی یعنی د حدیثو په غاڼو کتابونو کې دا حدیث راغلی کوم سړی تهجد مونځ خو څه کوي چې فرض مونځ دپاره هم پانسېدو اوده دی نو شیطان دته په دې غوږ کې پشي کړي دي متیازې کړي دي دا صفا مې ځکه وویل چې زما خوله د پیغمبر علیه السلام د خولې نه زیاته پاکه نه ده نبي علیه السلام ویلي دي دا ګنده ټکي په خپله پاکه خوله باندې ویلی دی دې د وجې نه چې امت کې لږ غیرت پیدا شي بیا شارحین د حدیث یعنی کوم علما چې په امت کې داسې دي چې هغوی د رسول الله
صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیثونو شرح او وضاحتونه کوي کنه هغه یو خدا مطلب او شرح کړی دا چې دا بسوندرشتیو شیطان به د دې مافي خپل پرتغاف اوس پړي او د دې وخت کې پشي کوي درشتیو او دویم مرقات المفاتيح زمونږه په دې مدرسو کې یو کتاب لوستل کېږي د حدیثو یو مجموعه ویل کېږي مشکات المصابیح ورته وایي مشکات شریف عالمان خپل بیانونو کې نامالي د دې کتاب فارغېدو نه یو کال وړاندې طالبان په مدرسو کې دغه کتاب وایي د هغې په حقله ملا علي قاري رحمه الله یو ډېر معتبر شخصیت تیر شوی دی د احنافو ډېر ستر او لوی عالم تیر شوی هغې دغه شرحه لیکلې د هغې کې لیکلي دي وی د دې یو مطلب دام کې دی شي چې کوم سړی سحر مانځله نه پاسي نو دته شیطان په غوږ کې متیازې کړي دي د دې یو مطلب دا دی چې دا د شیطان په نظر کې ذلیله دی او سپک دی چې یو سړی د شیطان په نظر کې مو غورځېږي نو تاسو وایي دا اوس دا څه شی د شیطان د نظر نم څه شي پرېوځي شیطان اوس ګوره او دا د څه د وجې نه سحر نه پاسي د شپې ودي داسې د افسوس مقام په امت مسلمه باندې رالو ستاسو به دې ته پام وي یا نه چې د روژې نه علاوه په نورو ورځو شپو کې چېرته کې مونږه بعضې یو نیم کسه سحر په جمع کې وګورو که نه نو زمونږ زړه درز ناري کې چې زه سمړی ورکره شوی او همداسې وي سلام مې لا سرخولی نی خوله راجوخته کې پلانې حق رسېدلی یا مونږ ناست یو اوتر اوتر راننوځي د سهار د مانځه خو بس مشهور کسان دي که نه او مالت کې زمونږ د محله کې بهان مې کورونه دي او په هر کور کې چې هغه کم نه کم تعداد هم واچي او دوه نارینه هم واچي نو دا څو جوړېږي 200 جوړېږي که نه دوه نه زیات نارینه شته دی زیات هم شته دی 15 شپږ هم شته دا ډېره د افسوس خبره ده دا ډېره د افسوس خبره او مونږ دا وایو څه نه کېږي نور به څه کېږي نو چې دا کم سره سر روان دي دا لږ دي رښتیا ووایي دا مونږ چې کم ناست کسان یو ښه صفا صفا حال ووایي د خدای د یارې لمونځ وکړو اودس کېږو زمونږ یو بل سره په زړه کې محبت شته مینه چې یاره دا سپینګیری دی دا مشر دی دا دله خدای درناوښت ورکړی دی د ده به زه لږ احترام شته احترام دی یو بل چې وس مې بر شي ګوډه ورکو فناکو مې خورم چې واس مې بر شي شرمخې لړه مې ما چټاک ورکم چې په پټاک وکم مارې ما ډمبرې ما ډمبر دا خدای مونږ له سزا راکوي زمونږ د عملونو ګینې مونږ غواړو چې د یو بل احترام وکړو داسې نه ده ګینې تاسو خپل ضمیر اوده دی لږې راپاسوئ چې صاحبه ته څه غواړې د مشر قدر که بې عزتي درته بوی د خدای نه ویارېږه بې عزتي سوچ هم نه کوو خو نه کوو ضمیر جنجوړ که راپیسه او بیدارې که ضمیره خپل ځان ته آواز وکړه فلانیه ماویه ته ماشومانو باندې شفقت کول غواړي که نه ټانګ دې ویستل غواړي ویارېږه د خدای نه
شفقت پې کوه نه کوم. بیا ځان ته آواز وکړم را بیدار کړم ځان هلکه همزولي قدر کول غواړي که بېعزته کول نه توبه وباسه قدر نه کوم دا خدای اچولی یو بل چاته حاجت نی ملائک در پسې نه راولېږم او نه کافر او یهودي هم خپلو کې مخربوم او درزوم چې پته مو لګي سره ډغرې در کوم دا خدای خفه دی. او کورونو کې هم څه حال دی خو نه وایو خپلو کې یو بل ته چې پر کور ورنونو ځم نو د بیبي زړه راټول شي که د بیبي زړه نور هم دغه شي متنفر شي دا غم بیا رالو. دعاګانې راپسې داسې کوي ما ته وګورئ زما لاسونو ته د کور زنانه راپسې دعاګانې داسې کوي که داسې کوي سمې خبرې دي دا ګورئ خفه نه شئ رانه په دې دا خدای مونږ نیولي یو چا الله نیولي او راشه درونو خویندو کم حال دی مړه ګاونډیانو ته خو چې وځې بس خو بیا خو بل شان حال دی خو بیا بل شان حال دا الله نیولي یو نیولي په ځان پوهېږو نه او حکمران بس خدای را لاغه راکوي چې لږه وس بریږي که نه نو په چینې هم سزا راکوي په غړو هم سزا راکوي ذلیلیم ورکیم فناکیم خو د هر چا خپل یو عمر دی یو ګوټ دی یو نړۍ د هر چا خپله راوړې ده ابه پوره کوي زیبا غنینو چې مونږه کومه اوس اوسېږو د شرمخانو په ماحول کې او اوس مې برشي زه یم چې دا ټول فنا کړم او وایي پکې بعضې کسان چې لږ ځان ته داسې تعلیم یافته ګوټې وایي ځان ته کوي چې ماشین یو شروع یې کومه پیله د پارلیمنټ د خلکو نو بیا د کلین ځکه خدای درکوي نه الله گنج کو ناخن نه دی گنجي له د خدای نکونه نه ورکوي نو سم خیال دی چې په هر کور کې دوه او درې او څلور داسې کسان وي که نه نرو ښځو کې چې شیطان ورته سهار په غوږونو کې متیازې کړي اشی نه بلا غوږونو کې ورکړي څه ورته وایي انفرینې ورته وایي که څه ورته وایي همدا متیازې دي که نور څه دي څه تورې سپینې خو نه خو همدغه شی دی عذاب کې ګرفتار یو عذاب مونږه چې دا کوم مشران دي دیندار دي د دین داعیان دي تبلیغ والا دي علما دي خپل ډیوټي پیژنو حاجیان دي مزګزار دي په دې اوسني وخت کې د دې زموږ او تاسو په شریکه اهم ډیوټي دعا ده څه ده د دې نه ښایسته مؤثره بله لاره نشته هغه ته پته مو نه لګېده او تا ورپسې په شیشه مسله غوړولې ده او دعاګانې مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتهم العالیه تبلیغ په مشرانو کې یو زبردست مبلغ دی مبلغ اسلام ورته ویل کېږي خطیب پاکستان ورته ویل کېږي یو ډمو سندرې به ویلې هغه ته ویل د خدای لاره کې ووتو بیا دغه خلک خو شراب کباب او پروتوکول او سرکاري سطح باندې او په یو ایرپورټ او په بل ایرپورټ او ډېرې پیسې او پوره کیسې دي دغې د ګانې افر ورته رالو دی بیا ګانې پسې روان شو مولانا طارق جمیل صاحب د هغه په صحیح لارکولو دپاره په شیشه 1000 رکعاته نفل وکړو څو الله پاک دغه ګندګیری نه راوویستو رښتینې توبه وویسته داسې توبه وویسته چې بیا د مرکز په منبر باندې کېناستو او د امت ته د الله او د الله د رسول خبرې دا چاته ښکاري نه خو د پسې وروستو بیک اپ او فیول او ایندن د څه شي پټرول ورپسې د څه شي د 1000 رکعات رښتیا ووایي دا ناس ملګري که ځان ته د تبلیغ والا وایو که اجان وایو که مزګزار وایو مونږ چېرته د بچي دپاره د ښځې دپاره د رور دپاره چې دی موز شروع کړي نفل هم وله کړي شروع به کړو د نن نه به شروع کړو بس نورې خبرې پرېږده تېر چپې هېرې بس یو مؤثره لاره ده د نن نه به وله شروع کړو ګرانه خو نه ده که نه بس یو بل نه ملامته کوو او نه په دې بهانه ځان وباسو بیا د کار نه چې مړه نم دې کړي بس اوس هم نه کوو
نه بس تیر الله استاد دې ته زموږ پام نو تعالی د الله ډېر عمر درکړي. مونږ وایو چې دا به څه سره ښه کېږي. قسم دی ته د بچي دپاره دعاګانې شروع کړه. په بچي حدیث کې راغلی دی، زما خبره نه، په بچي د پلار د مور دعا داسې لګي لکه په فصل باندې چې په خپل ټیم موړ باران وشي، تازه شي، غټ شي، بیا په پټي کې نه ځای کېږي، په پولو پروت یا هغه فصل دومره ډېر شي. دعا به غواړو. او که کله د خبرې مقراله نو پام جذباتي خبره نه، د جبر او د زور خبرې نه ګورې. دا اوس دور بیخي د جبر او د زور نه دی. په بله ورځ راته یو ملګری وایي مړه وایي ته خو په ټایم باندې را ونه رسېدې، وایي تا خو زه کفري کړمه. خدای دې بیا خو نه باسه نو زه اوس چې یو ځل په لاره روان شي په سړک باندې نو بیا خو سړی خپل اختیار کې نه چې کوم ځای به ودرېږي او کوم ځای به روانېږي. ټرافیک خو داسې وایي کفري دې کړم. نو دا کفري کېدل بس داسې د شونډو په سر پراته دي، ځان تباه کوي. بچي ته هم د شپې نه وایي چې بچی تا ته به زه ناکینګ کوم، دروازه به درته وهم، کټ به دې خوځوم، که بهر په صحن کې پروت دی د کټې ګوتې نه به دي خوځوم، بچی اواز به درته کوم، پاسې به ښه. अब د شپې نه خو ماحول ټیکي که وایي صحیح ده. ورلې پاتې سولو بچی مانځله راځه، وایي زه در پسې راځم. بس ستا ډیپټي تر سره شو، بس نوره مخکې ستا ډیپټي نشته چې خامخا ګریوان نه نیسي او اوبه پې ور چڼ کړې. نو اوس خو یې صرف کړی نه دی، فاسق دی که نه. او چې وایي چې نه منم مونځ پکې اړو شته نه، نو څه شو؟ کافر شو. څوک به کافر کوو نه. د دې فسق نه به هم په چل هنر د راویستو کوشش کوي. یو سړی خودکشي کوي او کوی ته ځان غورځوي او تا نه ښه لرې دی، نو ته به ورته کاڼي کودرې نیسي که نه، ته به په دلاست چې یو ځل زما ګوتې ورتېرې شي بیا به ګورو. په دلاست ته مشغوله یې کړي چې دې ځان غوزار نه کړي. نو چې دې خوا یې کړي نو بیا که ترې نه ټنګ نیم وباسي خیر. الله دې زموږ او ستاسو په حال رحم وکړي. جرنده مرانه ده او دانې مرانې دي، دانې لوندې دي او ښې لوندې دي ښه، او جرنده سمه ورانه ده. مخکې خو به دې مشرانو ته لږه غونته ورانه شو، بیا به روانه شو. زموږ جرنده دې خدای روانه کړي. تر کومه حده پورې چې زه ملامته یم ځان به ملامته کړم، ځان به ملامته کړم. ما هو الله دعا شروع کړې ده، په نامه باندې ما سره داسې د رجسټر پروت دی، د ټولې محلې نامې دي ورکړي، هغه یو نامه اخلم چې کومه داسې خاص مو کوي ختم وکړم، یو نامه اخلم. دا دې دپاره وایم چې تاسو ډاډئ او تاسو هم راته کله کله د خطا نه دعا وکړئ او خپلو کې م یو بل ته دعا وکړو. دعا ډېره مؤثره ده د مسلمان، لګي که نه. او بیا چې په شیشه وي دا اوس خو ما تاسو ته بیا هم یاده کړه چې زه تاسو ته دعا کوم، مړو یادو یې نه یو بل ته. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو دا ملا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې د دې حدیث په شرح کې یو مطلب دا بیان کړی دی چې شیطان د تبغوږ کې متیازي کوي. وی دا د شیطان په نظر کې مسپک شو چې د سحر منځونه د شیطان په نظر. او دا زمونږ د پښتو په محاوره کې مشته دی، ډېر معذرت سره او د مخکې نه د مخه د حیاوي صرف دا خبره واضح کولو دپاره ویمه. مونږ او تاسو چې یو سړی زمونږ او ستاسو د نظره چپ شي او سپک شي او ذلیله شي که نه، مونږ څه وایو چې څوک راته وایي فلانې مړه د هغه په مخ خو زه متیاز یم نه کوم. محاوره کې دا ټکې شته که نشته؟ نو دا د دغه محاورې مطابق دا ټکې ویلی شوی دی. او دا بل حدیث چې واوري بیا هغه د دې نه عجیبه دی، د سهار د مونځ پرېښودونکي په حقله بیا سبا ووایي. یا ارحم الراحمین.